موږ ته دلته په ډي خان کې چې کوم دوه ډېر اهم کیسونو چې په هغې کې د الجنت موبایل چې دی په هغې کې ډېر قیمتي موبایل فونونه هغه ډکیتي شوي وه او تقریبا لګبګ 3 کروڑ روپو مالیت ډکیتي وه چې په هغې کې ټول قیمتي موبایل چې کوم دي دی ځان سره لوټ کړي نو په هغې حوالې سره پولیس خپل یو ټیم جوړ کړلو او ډېر زیات په هغې باندې پولیس کار وکړلو دلته نه صرف په ډي خان کې بلکې ایډجسټنټ ډسټرکټ کې په پېښور کې مختلفو ځایونو کې او د هغې ټریکینګ په سلسله کې نو هغې کې پولیس ته یو غټه کامیابي ترلاسه شوې ده چې هغه ګینګ یې ایډنټیفای کړو په هغې کې کسان اریسټ کړل او د هغې اریسټ کسانو د پوزیشن نه چې کوم دی نو تقریبا د کروڑونو روپو موبایل چې دي دا یې ترنه ریکور کړل او دا هم پته ولګېده چې دغه کوم ککړ خلک چې کوم په دې کې دا کوم ګینګ وو نو دا خلک چې دي نو دوی به نه صرف دلته بلکې دوی په پنجاب کې پاکستان په نور مختلفو ایسو کې هم دوی دغه شانته کاروایانې کولې او دغه شانته دا موبایل به یې اخیستلې او دا به ایډجسټنټ کنټریز ته او علاقو ته هلته به یو طریقه کار جوړ کړو دا به هلته نه یې اخیستلی شي بیا په دویمه کاروایي کې مونږ چې دی دلته د بېنظیر انکم سپورټ چې دی نو د هغې پیسې چې کوم د هغې مینیجري هغه سره 19 लाख روپۍ راایستې وې هغه ترېنه دوه کسانو مسلح موټر سایکل باندې هغه ترېنه هغې په ګن پوینټ باندې اخیستې وې هغه هم د پولیس لپاره یو چیلنجینګ کیس و چې هغه پولیس ډېر په شارټ ټایم کې دا ګروپ هم ایډنټیفای کړل او د هغې نه چې کوم لوټډ منی لټوله نو هغه یې ترېنه 100% د هغه ریکوري هم وکړل हमें कुछ जो है वो मोबाइल रिकवर हो गए और कुछ जो है बंदे उन्होंने गिरफ्त में हैं तो वो कह रहे हैं इंशाल्लाह इनसे जो है पूरी आपको 100% रिकवरी करा के देंगे मतलब अपना जो माल है वो रिकवर करा के देंगे तो इस बारे में मतलब हम अपने जो DPO साहब हैं DSP साहब हैं और RPO साहब उनका बहुत शुक्रगुजार हैं तो उन्होंने हमें मतलब हमारे